د پاکستان زورور قوتونه دي د هغې دا یو کوشش روان دی چې د سیاست نه نظریه وکاږي د سیاست نه سوچ او فکر وکاږي او سیاست په یو داسې انداز روان چې هغې کې ناپوهي هغې کې موږ وکتل چې دا کوشش د کم وخت نه روان دی د ټولو نه اول خو د نظریې د خاتمې دپاره چې کوشش وشو نو ممبر کو هغه د قومي اسمبلی دی کو هغه د صوبایي اسمبلی دی هغه د اړخې کوشش وکړو هغه د نظریې نه واړو او تقریبا هغه جز نه ټیکهدار جوړ اب بدله سړک جوړوي کوڅه به جوړوي نالۍ به جوړوي پل به جوړوي هغه نظریه نشي غوړي او بیا بل خو وګوره چې طاقت هغې لري ټي وي د هغې په لاس کې دی هر څه د هغې په لاس کې دي یو داسې سوچ د عمران په شکل کې چې راواچو او دا به نن هم نه ختم موږ خو ټول خوشحالېږو چې عمران ختموي خو دې ته سوچ وکړې چې عمران په دې نه ختموي چې خدای مګه هغه زما او ستا دپاره ظلم وکړو یا هغه سیاست غلط اړخ عمران په دې ختموي چې هغه جرنیل ته راته وشو جرنیل ته سترګې ګنې نن هم همدغه سوچ به همدغه فکر به همدا نظریه به وه چې کوم اړو څه نظریه نه وه او بیا وګوره هغې نه پس څه کوي چې عمران یې ته ډډې ته کړ خو سوچ هم هغه روان یو پارټي به جوړوي بله پارټي به جوړوي ما اورېدلي دي پښتونخوا کې راته یو نوې قام پرسته پارټي جوړوي په دې حالاتو کې هغه ورځ زه مشر سره ناست ما ته وایي دا عجیبه زورور خلک دي وي چې موږ په پاکستان کې استحکام راولو بلکې دې کې پخپله استحکام دي وایي چې موږ په پاکستان کې جمهوریت راولو دې کې پخپله جمهوري سوچ نه په داسې حالاتو کې ګران وروڼو زه دا نه وایم چې عوامي نیشنل پارټي خو بلکې دا یو حقیقت چې زموږ قام پښتون قام په دې سختو کې کو واحد لاره لټوي یا هغې دپاره یو واحد لاره نو هغه د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو د سوچ نه پاتې دا خدای خدمتګاري کم چې نن د عوامي نیشنل پارټي کوم موږ نن سوچ وکړو د خبره ده سیاست چې هر سړی کې سیاست د ستونزو دپاره چې موږ دې ته سوچ وکړو چې زموږ ستونزه څه ده که موږ چېرې هر سړی په خپله کېناستو دې ته هم سوچ وکړو چې زموږ د پښتون قوم څه مشکل نو هر څه به واضح زموږ مشکل چې کوم د باچا خان بابا د انګریز د دور نه را شروع کړی دی او دې وخت پورې را روان دی چې باچا خان بابا دا ناره والې ده چې زه غواړم چې زما د قام په وسایلو د اختیار زما د قام ده هغه که پاکستان آزاد شو نو هم باچا خان بابا ودرېدو ورته وویل چې زه در سره پاکستان هم منم خو زه یو مضبوط فیډریشن غواړم مضبوط فیډریشن په کوم شکل کې غواړم چې زه غواړم چې زما پښتون قام چې څه سرمایه ده په دې د هغې د ولي خان بابا د 73 د آیین د وخت کو درته مخامخ کم چې هغه آئین ورسره تش په دې وجه ومنه چې پاکستان آلریډي مات شوی هغه وایي چې پاکستان نه ماتو په یو ځای جوړو نو د دې صوبایي خودمختارۍ ورسره کنکرنٹ لسٹ کې خود او بوټو صاحب ورسره ومنله چې 10 کاله پس به په پاکستان قانون کې صوبایي خودمختاري راځي 10 کاله پس چې تېرېدل بوټو صاحب پانسي او ضیا صاحب ناستو چاته تپوس نشو کولی دا زمونږ د قام دپاره د دې خاورې د پښتنو دپاره د باچا خان بابا د نظریې دپاره د اسفندیار خان او د هغه د ملګرو ډېره لویه تحفه ده چې هغه د خپلو مشرانو هغه ارمانونه پوره په دغې خپلې خاورې خپل اختیار زمونږ خلک وجلي شوي دي په دې خپله خاوره خپل اختیار زمونږ خلک جمدي سیندونو ته ویشته کورونه یې ورله سوځولي دي د بابړې واقعه د بنو واقعه د ټکر واقعه زمونږ مشر اسفندیار خان او د هغه ملګرو هغه ارمانونه پوره خو د هغې په نتیجه کې څه وشو تاسو وکتل چې د مضبوطو قوتونو ګډ جوړ خو هغې کې فوج راځي هغې کې طالب راځي دی په شریکه دلته د پښتنو په خاوره 10 کاله داسې یو سوچ داسې یو پارټي کېنوله چې هغې په دې 10 کالو کې د پښتون د وسایلو خبره خو پرېږدی چې الټا دا صوبه نن 900 ارب روپۍ قرض چې د مسلم لیگ حکومتو پرویز بدل ته ډرامې کولې کله به سټرایکونه کول کله څه چې د عمران حکومت راغی موږ وایي زه اوس به راوړي عمران به راغی دلته ما ته اوس هم یاد شي خیبر کې جوړه جلسه وه خیبر کې ودرېدو وي پښتنو تاسو له زه خپل حق نشم درکولی او بدقسمته شاته ته هم پښتانه ناستو د هغه د پارټۍ لاسونه یې ورته زموږ په پاکستان کې جنګ او بلکې پاکستان پرېږدی زموږ په پښتونخوا کې جنګ کفر او د اسلام موږ الحمدلله من حیث القوم مسلمانان او بیا موږ د پیغمبر علیه السلام په هغې مسلمانانو کې راځو د باچا خان بابا د لارې روان چې موږ د ماینارټي هر حق موږ کې د مذهب جنگ نشته موږ کې د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ جنگ نشته موږ هر سړی پاکستاني یو د شناختي کارت د پاکستان ګرځو د پاکستان پارلمان ته تلل غواړو د پاکستان دپاره خدمت کول غواړو جنگ د دغې نوړی دی خو چې کله موږ اواز اوچتو چې زما د بچي نوړی زما بچي له ورکه بیا زه غیردین هم یم بیا زه د روس ایجنټ هم یم بیا زه د هندوستان ایجنټ هم یم بیا زه د پاکستان هم خلاف یم او بیا زه هر څه خو چېرې نن هم زه د ریاست سره دا خبره منم چې یاره زه به خپل د بچي د حق خبره نه کوم چې سم خوښه یې هغه کوې عمران څه شی دی عمران هېڅ شی نه دی خو چېرې زه د ریاست سره دا یو خبره منم کیدای شي چې را روان ټول عمر ما دغلته وزیر زمونږ سیاست د باچا خان بابا د نظریې
موږ به هر قسمه سختۍ ته ځان نیسو. زموږ هدف حکومت نه دی، زموږ هدف غټې غټې عہدې نه دي چې زموږ د خدای مکه یا وزیر اعلیګان شو یا د وزیران شو یا د څه نور څه شیزونه شو. نه، زموږ هدف د باچا خان بابا د نظریې نه پاتې دا د پښتون قوم حق دی چې انشاءالله تر څو جمدي یو د خپلو مشرانو په لار روان د پښتون بچي نوړی به ګټو، دا به خپل بچي نه انشاءالله. په دغه هدف کې ټول پښتانه کو موږ یو شو نو موږ دا ګټلی شو. او انشاءالله زه د مشر له دا تسلي ورکوم چې مشره عوامي نیشنل پارټي ډېر د ستونزو پارټي ده. دا دلته زموږ هر ملګري چې کم ناست دي د چا نه تپوس وکړئ ستاسو کلو کې چې کم دي دا خدای خدمتګار د دغه ډیری او دغه شب قدر او دا دعاوه او دا ټول ته ډک دي. زموږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي بلکې ستاسو مشرانو قربانۍ ورکړي. دا خو نن پښتون لارې په لارې شو، یعنې پرون پښتون یو موټی و، یا د باچا خان بابا په قافله کې د انګریز خلاف ولاړو یا د انګریز په قافله کې د باچا خان بابا د پښتنو خلاف. هغه مشرانو ډېرې ستونزې ډېرې قربانۍ دي، موږ به هم قربانۍ ورکوو، خو دا تسلي لره مشره چې موږ د باچا خان بابا دا ویلي دي چې که پوره یو که سپوره د ټولو به په شریک. عوامي نیشنل پارټي دا د عزت کور دی. دې کور ته چې هر سړی راځي په دې تمه راځي چې ما ته به انشاءالله عزت میلاویږي او دا د پښتنو کور دی. دې کور کې به انشاءالله هر ملګري ته عزت موږ سره چې په دې لار په سلو کالو ملګري روان دي، پلار په نیکه نوسي کړوسي، انشاءالله د دې مینې او د دې محبت دپاره چې سمي هغه زموږ په شریکۍ. زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. دا به کوشش کوو چې انشاءالله د خپل قام دا نظریه دا سوچ یا دا ستونزه دا هر ځای ته ورسو. دا کم ملګري چې بېلارې دي چې نن داسې عجیبه پوزیشن کې دي چې مشر یې غیب دی، خلک بېلارې شو، مشران غیب په سړو شو. هغوی څوک بالټي سر ته اچوي، څوک یو ځای کې پټ دي، څوک بل ځای کې پټ دي. زه به د خپلو قوم نو د دې مشرانو نه دا تمه کوم چې دغه کسانو پسې دې لاړ شي، د دې د رهنمایي وکړي، دې د په لاره کې موږ سیاسي سوچ نه ختمو، موږ سیاست نه ختمو، موږ به بلکې د سیاسي سوچ خبره اصلاح کوو او موږ به ملګري کوشش کوو چې وګرځو او چې کوم ځای کې د سیاسي سوچ نه خلک بېلارې شوي دي چې هلته لاړ شو اصلاح یې وکړو او خلک سیاسي کړو په سمه لارې روان کړو. زه د ټولو ډېر مشکور یم، زه د ټولو ورونو ډېر مشکور یم. زه بالخصوص په دې توګه